السلام علیکم ملګرو، وسیم الله خان یم. یو څو خبرې درته کوم، دا ضرور واورئ، ځکه چې په ژوند کې خو ډېرې زیاتې ستړې راځي. ډېر زیات محنت به کوې نو ته به هله یوه کامیابۍ ته رسې، لیکن د دې لپاره ضروري لیکن خلک به په تا پسې خاندي، خلک به په تا پسې غاپي، لیکن ته به د دې کوښښ نه کوې. دا خبرې د دې لپاره کوم چې نن سبا په معاشره کې که ته سوچ وکړې نو غیبتونه هم زیات شوي دي، په خلکو باندې الزامونه لګوي، بیک بایټینګ دا خو ډېر زیات شوي دي، او خلک یې نن سبا ډېر زیات عام خبرې ګڼي، لیکن په دې کې ډېر زیات غټ ګناه دی. نو که چېرته کامیابي غواړئ نو هسې مه غواړئ چې ماله پیسې راکوي، ماله کامیابي چې ده نو ته کامیاب شې نو ته ته پیسې میلاو شي، که ته ته پیسې میلاو شي نو ته ته کامیابي نه میلاویږي. نو په ژوند کې داسې سوچ کوئ چې څنګه د ځان لپاره کوئ داسې د بل لپاره کوه. د بل ته سپک مه ګوره په ژوند کې، ځکه چې ته هم یو انسان یې، په تا باندې هم یو داسې ټایم راتللی شي ته چې بل ته څنګه سپک ګورې. چېرته په ژوند کې چاته سپک نه ګورئ. په زندګي کې قسمه قسم ټایم په خلکو راځي او قسمه قسم وخت په خلکو راځي، لیکن خلکو ته به ګورې چې دا بله ورځ به ما هم راتلی شي. دا یو څو خبرې ملګرو، او دا ویډیو د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ، ما چې تاسو هم خپل